ملګرو نن در سره زمونږ ایمانداري لږه شانتې شیر کوم. تاسو وګورئ که نه زمونږ د پښتانه چې کومه دی دی کې هم دومره بېایمانه سره د ایمانه موږ دومره بېایمانیانې کوو په خپله. تاسو لږ شانتې سوچ وکئ. بیا اکثر موږ وایو چې موږ ټیم په ټیم تاواني کیږو، ټیم په ټیم چې کومه دی د تراکۍ په ځای په ریوس ګیر کې ترقي کوو. تاسو وګورئ دا کاټن ووینئ دی رور تازه راوړو د منډۍ نه او ګورو چې دی کې څومره روغې دانې دي. دا وګورئ دا شنې دانې چې کومې تاسو ته ښکاري دا روغې دي او دا باقي ټولې چې کومې دي دا زما په خیال د خوراک نه دي. ولې زه دغه دی ګورم یو خو دا کاټن چې کومه دی د پاڼو نه مکمل ډک کړی دی سره پورې. دا وګورئ ښه. او دا د خوانۍ پچۍ چې کومه تاسو وینئ دا خو ټول کاټن چې کومه دی هغه پچۍ ته د رور ورواړه ولې یو دانه هم پکې د خوراک نه وه. اوس دا بل کاټن تاسو وینئ چې دی کې څومره دانې د خوراک دي څومره د غورځولو دي. دا وګورئ ښه. زه خو به دا ویم چې دا د ډنګرو د خوراک هم نه دي، د ځناورو د خوراک هم نه دي. ولې دومره خطرناک چینجي او دومره خطرناک روسوالی دی پکې. که چېرې ځناورو لی ورکړي نو کیدی شي په هغو باندې مرض ولګوي، هغه هم مړ کړي. نو داسې قسمه فروټ دا به اوس دا ریډۍ والا رور په بل مسلمان باندې خرڅوي یا به ډیران ته غورځوي دی به پکې ځان له تاوان کوي. غونډ تاوان به په خپل سر الي او که په خپل سر یې وانلي نو دا به په بل غریب باندې خرڅېږي. هغه کس باندې به دا خرڅېږي مزدور کار غریب کار انسان کم چې د 2 وخته روټۍ هم په مشکله مومي. نو په خپله لږ شانتې سوچ و فکر کوئ آیا منګه چې کوم دی یو بل لخپې وهو که نه وایي خلک خپلې فاصلې وهي لګیا دي، پښتانه یو بل لخپې وهي لګیا دي. دغه شانتې په دې مارکیټ کې داسې قسم عجیبه عجیبه دوکې روانې دي که نه ملګرو. د فروټو د زمیندار نه واله تر د ریډیبان او تر غریب کور وړلو پورې چې کوم دی دی کې څو ځایه دوکې کېږي. تاسو وګورئ دا اوس دې سره د زمیندار یا والله علمه هر چا چې دا کاټن پیک کړی دی هغه ورسره داسې قسمه دوکه او ظلم کړی دی. نو آیا زمونږ د ترقۍ پرمختګ د لارې د نیولو دغه یو څو وجوهات دي؟ منمه چې موږ کې ایمان شته دی، موږ چې کوم دی مسلمانان یو، خو هغه انسانیت په موږ کې نشته دی. داسې دا نور ترقي یافته قومونه دا اډوانس خلک چې کوم دی دوی کې ایمان نشته دی خو انسانیت پکې شته دی. دا وګوره یو خو کاټن ټول د پاڼو نه ډک دی. بیا د دې نه علاوه تاسو وګورئ په دې تله کې تاسو اندازه لږه شانتې واله یار 4 دانې هم پکې د خوراک نه دي. نو آیا د ایماندارو ایمان چې کومه دی څومره تاسو په دې تله کې ولیدو؟ په خپله سوچ و فکر وکئ. په دې ویډیو خپله رایه هم راکئ او مخکې هم شیر کئ.